حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي إن وليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤيلي حدثه أن ابن شهاب الزهري حدثه أن علي بن حسين ابن شهاب الزهري وی چې بیان کړو دته چې علي زوی د حسین حدثه بیان کړو د ابن شهاب الزهري ته چې انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه کله چې دا صحابه واپس شو د خوا مدینه ترال د خوا د یزید وی د معاویه نه مقتل الحسین ابن علی چې دا زمانہ د وجلو د حسین زوی د علی وا چې د یزید د لاس نه شهید شو نو لقیه ملاو شر دی علی سره دا د علی صاحب نوسه دی نومی علی دی دا اغا زین العابدین چې ورته وایي په خاندان نبوت کې زین العابدین د عابدینو خایستو دا د لقب دی دا انتهایی نیک انسان او علم دی ډېر لوی د سره ملاو شو مسور ابن مخرمه رضی الله تعالی عنه الصحابي ورسره ملاو شو فقال له هل لك الی من حاجت مطلب دا دی چې حسین سے په دې وخت شهید شو ستا ماته څه ضرورت شته دا مسور سے ورته وایي علي ته ستا ماته دې وخت کې څه حاجت شته تأمروني بها چې ما ته په هغې حکم وکړي او زه سرته ورسوم فقلت له لا دا علي وایي ما ورته ویل چې نه زما ورته هېڅ ضرورت نشته فقال له هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نو اولی دی مسور دی علی تا چې ترا کون کې مال را توری د پیغمبر خدا لرا سنا سورا چې په وراثت کې کوم توره پاتې شوی د پیغمبر اته مال را کولې شي فاني اخاف ان يغلبك القوم عليه پس یقینا زه یریږم چې غالب بشي پتا باندې قوم علیه پری توری په باره کې او دا توره برنه په زور وایي او ایم الله زماری په الله قسمی لئن اعطیتنیه کدا توره ته ما ته راکې لا یخلص الیه ابدا اچھری بدی ته څوک لاسم نه کي څوک به ورته راونه رسي حتی تبلغ نفسي حتى زما دا روح اوزي یعنی زما دا روح چې زما په بدن کې دا توره ما نه څوک نشي اخیستی دا بنو امیه تا نه دا واري ګورې مه کوه ما ته یې راکړه نو دی وایي دا مسور صاحب وایي چې ان علي بن ابي طالب خطبا بنت ابي جهل على فاطمه وی علی زوی د ابو طالب رضی الله عنه پیغام د نکاح اولیږه لور د ابو جهل ته چې د دې سره نکاح د فاطمې د پاسه وکړي یعنې فاطمه په نکاح کې او دیوه د ابو جهل لور وایي فسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب الناس وی ما واوریدل پیغمبر اسلام نه مسور صاحب وایي چې خلکو ته تقریر کو په جماعت کې فی ذالک په دې خبره کې علی منبره په خپل منبر باندې او وی علی منبره هذا په دې منبر باندې دا کوم چې باندې نبوي کې دی او انا یومئذ لمحتلم مسور صاحب وایي په دې ورځو کې بالغ وم بلوغ ته رسېدلی وم وقال ان فاطمه مني
پیغمبر خبرې تقریر کې ویلي وایي فاطمه زما د بدن برخه ده وانا اتخوف ان تفتن في دينها او زما پر خپل لور باندې یاره ده په دې زه یریږم چې دا به په فتنه کې پریوزي په باره د خپل دین کې ځکه چې ته پې بنه پیدا کې نو قدرتي د بنو په منځ کې نالګي راځي نو کېدای شي زما دا لور صبر ونکړي او د دې دا لوړه درجه چې کوم دی دا په خاورو کې شامله نه شي نو زه په دې باندې زه په خپل لور باندې دې یریږم چې دا به صبر ونکړي او بیا نبی علیه السلام د یو خپل زوم بیان کوي چې لکه علي ته ته اوس وګوره زما په لور باندې دا د ابو جهل لور دی د پاسه کوي او حالانکه زما یو بل زومو ثم ذکر سحرا له بیا ذکر که نبی علیه السلام په تقریر کې یو خپل زوم من بني عبد شمس چې د بني عبد شمس قبیلې نه سړی و فاثنى عليه نبی علیه السلام دا ډېر صفتونه وکړه فی مساهرته ایاهو په دې سخروالي او زموالي کې د سره او قال پیغمبر ویل چې حدثني ما سره خبره کړې وه نو په صدقني ما سره خبره رښتیا کړه کله چې د بدر په غزا کې هغه ونیولې شو دلته راوستی شو نو ما ورته زه به پرېږدم خو زما لور به ما ته حواله کړي نو زما ورسره دا خبره شوې وه هغه خبرې ما سره رښتیا کړه وعدني په وفادي او وعده ما سره کړی چې ستا لور زینب به زه تا ته رارسومه نو په وفا دي هغې را سره ایفا وکړه هغې راته راورسوله او بیا نبي علیه السلام وایي چې واني لست احرم حلالا زه ګورې هغه نه یم چې حرام حلالومه او ولا احلو حراما او نه زه حلالومه حرامو لره یعنی علي که ښځه کوي نو کولی شي زما په لور باندې زه دې ته حرامه نه ویم ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا لیکن زماره په الله قسمی چې هیڅ چارې به جمع نشي لور د پیغمبر د لور د الله د دشمن سره چرب چې هغه ابو جهل دی نو په بل ځای کې په دې بخاري کې راځي زما لور دې طلاق کړي نو چې نکاح ورسره کوي ودي د ابو طالب زوی که نکاح کوي ودي بیا دې الفاظ ورسره شوی دی پیغمبر وایي دا ابو طالب زوی چې بیا نکاح کوي ودي بیا زما لور دې طلاق کړي نو دا مسور ابن مخرمه رضی الله عنه دا د علي سے ابتدا خبره وکړه چې ستا د نکاح دا مسله مې ورته وویل دا حدیث مې ورته وویل ما توره ورنه کړه حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية دا محمد بن علي دي دام دا علي رضي الله عنه زوی دي خدا دا خیبری بی بی نشوه دی نو داغی حنفیه نمونو دا مور تا منصوب دی او زوی دا علی دی دا قال لو كان عليا ذاكرا عثمان ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعات عثمان فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعملون بها فأتيته بها فقال أغنها عنك فأتيت بها عليا فأخبرته فقال زعها حيث أخذتها دا وایي محمد ابن الحنفیه خپل پلار خبره کوي د علي خلکو دا خبره شروع کړي چې دا علي په عثمان پسې خبرې کوي او د عثمان په خبرو باندې ګریف کوي دا اعتراضونه شروع نو محمد وایي قال لو كان علي ذاكرا عثمان
که چرته علي وی چې ذکر کولی عیبونه د عثمان نو ذکر کړی به یوم په هغه ورځ به ذکر کړی وی جاءه ناس چې خلق دی علي ته رالل فشکوا سعات عثمان او شکایت وکړو د عاملانو د زکات د عثمان چې د عثمان رضی الله عنه خلیفه چې کوم زکات راټولونکي خلک دی په موږ ظلم کوي په موږ زیاتې کوي وقال لي علي انه ما ته پلار ویلي محمد وای ما ته پلار ویلي چې داسې چلو کا چې زما د توري په دې ټیکي کې یو پایل دی لیکلې حواله او دا عثمان رضی الله عنه ته ویسه او ورته ووایه چې دا خبرې خپلو سعیانو ته وکړه دا پیغمبر خدای چې کوم وصایه کړي دي سعیانو ته نو اذهب الى عثمان دا عثمان ته ویسه فاخبره خبر کړي عثمان لره چې انها صدقه رسول الله دا د نبی علیہ السلام د زکات طریقه وا نو فمر سعاتک تخپلو کاردارانو ته حکم وکړه يعمل بها چې په دې باندې عمل کوي فاتيته بها ما دا کتاب او دا فایل راوړو او دا ما حضرت عثمان بن عفان ته پیش کو نو فقال اول چې اغني عنها عنك استکمانه دا معنا خواکه یعنی قبول نه کویم نه کو نو ما واپس پلار ته راوړو فاتيت بها عليا نو ما دا خط دوباره خپل پلار ته راوړو فاخبرته ما دقه عثمان وکړه نو که زما پلار خبرې کولې نو په دغه ورځ به کړی خو ما ته دونه ویلي فقال پلار راته ویل چې ضعها حيث اخذتها هلته کېده چې د کوم ځای نه دې راګېستې بس دا الفاظ چې دا خط هغه ځای کې کېده چې د کوم ځای نه دې راګېستې زه ټیک شو او نور یې غږمونه کو نو که بدې ویلې د عثمان رضی الله عنه نو په دې ورځ به ویلې وې ما ته به ویلې وې دا خلک دروغ وي وقال الحميدي حدث عن سفيان حدثنا محمد بن سواقة قال سمعت منذر الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي نمدغ حديثتي ولي قمال ربلار وما تلج خذ هذا الكتاب دا فايل راوالا اما دا التخ پکې دا ذکر نو کړه او دا خو ما ته معلوم دی دا په دې حدیث کې دا دی ورسره شته دا فايل راوالا او فذهب به الى عثمان دا عثمان ته یوس فإن فيه امر النبي صلی الله علیه وسلم په صدقته په دې کې حکم دی پیغمبر خدا په باره د زکاتونو کې چې سعی با د قوم سره سونه گزاره کوي باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم امام بخاری باب دی دا چونکہ کتاب الجهاد دے نو پدې کې د خمس مسلې راځي نو دا پنځمه برخه چې کومه دا به چای نو امام بخاری باب دی دلیل پدې خبره باندې چې خمس دا نائبانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره چې کوم خلق د رسول الله نائب شي لکه ابو بکر صدیق نائب شو عمر نائب شو عثمان نائب شو علی نائب شو چې کوم خلق نائبین شي د رسول الله د وفات نه رسول خمس بداوی اول مساکین دا به د مسکینانو لپاره او ایثار النبي صلی الله علیه وسلم اهل الصفه او غوړه کړیو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې لپاره په مسکینانو کې اهل الصفه د پیغمبر خوا د مدرسې چې کوم طالب العلمانو اوسم هغه دبزه په مسجد نبوي کې شته چې کوم کې اصحاب صفه ډیرو دا تقریبا 450 کسان طالبان نو والارامل او ورکول بنبی علیہ السلام د دې لپاره کونډې ارامل دا کونډ خزو توای حين
سألته فاطمته ورکول با نبی علیہ السلام اهل صفاو کندی خزی دای ورکلی وی حين سألته فاطمته کله چې تخپل لور مطالبه وکړه او شکت الیه خپل پلار ته شکایت کو الطحنا والروح دا غولو کولو او د میچنی کولو چې باباجي زه میچن کومه زما د لاس پوری شي او زه دا کوم زه سخت ستړی شم نو دې لپاره راغلی و ان یخدمها من الصبي چې پیغمبر خدا ته قیدیان راغلي دي دې له یو قیدي ورکی چې دې لپاره خدمت کوي د فاطمه خدمت وکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ورنکړه ووکلها الی الله دا خپل خدای ته وسپارله چې ته په الله اعتماد کوه لورې او کار کوه او خدمت کوه او دعا یې ورته وښودله چې دا دعا به وی نو تا باندې به دا کار آسان حدثنا بدل بن المخبر أخبرنا شعبة أخبرني حكم قال سمعت ابن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الروحة علي رضی الله عنه ای چې فاطمه الزهرا شکایت وکړ خپل باباجي ته هغه چې دې ته به ملاوېده د میچنې نه روحا میچن دا وړه جرنده په کور کې به پخوا وه ما خیال تاسو به نه یې لیدلي یاجي صاحب به لیدلي میچن تاسو نه ده لیدلي نو مما طحنا د هغې نه چې دوی به په دې باندې وړه کول نو په بلغها دا ما په خپل دی ده مونږ مور دی الله وبخي بس غنم به راواخیسته او بس زر زر به چې کوم دی بس وړه به یې وکړه به یې واخیستل په کور بوجۍ به پاکه د غنمو پرته وه دغه او زر به یې راواخیسته بس وړه به فبلغها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتی بصبی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قیدیان راوستی شو فاتته تسأله خادمه نوراله خپل پلار ته غواړي د پیغمبر نه یو خادم فلم توافقه نو دا ورسره ملاو نشو پیغمبر خانو په موقع باندې فذكرت لعائشه عائشه مرمین ته ویلي چې مور بیبي زه دغه سره راغلی وم او زما د لاسونو پولی شوي دي په میچن باندې د پیغمبر بابا مې چې راشي نو ورته ووایي چې مال یو دغه راکړي یو مری راله راکړي چې هراله دا خدمت کوي فجاء النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام کور ته راغی فذکر ذلك عائشة له عائشې مولوین دا د دغې جواب د فاطمه الزهرا هغې ته وویو نو فاطمه دغه وایي په علي وایي فاتانا وقد دخلنا مضاجعنا پیغمبر خدا موږ ته راغی او موږ خپلو بسترو کې ننوتو علي صاحب وایي موږ خپلو بسترو ته ننوتو په داسې وخت کې زموږ ته راغی فذهبنا نقوم منگا شروع شي پاسو نه نه پاسې بنه على مكانكما وخپل ځای به یې درتسي حتى وجدت برد قدميه على صدري علي رضی الله عنه حتی چې اومد ما یخواله د قدمونو د خپو مبارکو د پیغمبر په خپل سینه باندې دا خپل سینه نو پر سینه کې خوې وقالا به ویل چې الا ادلكما تاسو دواړو ته یو خبر نه خیم علی خیر تاسو ته یو خیر دلالت نکوم مما د اغنا سألتماه چې تاسو دواړو غواړئ خادم اذا خستما مزاجعکما کله چې تاسو خپل بسترې ونیسئ یعنی سملی پې نو تاسو به دا وایئ فکبر الله 34 نو تاسو الله اکبر با سلور دیر زل اوای الله اکبر الله اکبر او احمد 33 او دواره بد الله حمد وای درې دیر زلا وسبحا 3 او دواره با سبحان الله وای درې دیر زلا فإن ذلك خير لكما مما سألتماه
دا ستاسو لپاره ډېر غوره دی د هغې نه چې تاسو یې غواړئ. خادم باندې څه کوئ کار په خپله کوئ او دا دعا وایي دا ټول کارونه در باندې اسان انشاءالله مخکې به بیا وایو.